السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمر شیخ محمد امجید سے چې موږ په مخکې ویډیو کې هدایات بیان کړیو چې انسان نن سبا عمل لپاره یو سړی تویز وکړي یا یو سړی وظیفه کوي خو دا خبره کوي چې موږ کار نه کوي. دا کار نه کولو د وجې نه کمې داسې وجوهات دي چې زموږ په زندګۍ کې موجود دي. هغې د وجې نه موږ د عمل کار نه کوي. هغه کې اولنی نمبر دا و، مختصر یا مخکینی بیانوم چې وظیفې یا د عمل لپاره دا لازمي خبره ده چې شریعت پابندي هغه که ښځه وي او که نري د دواړو دپاره د شریعت پابندي ضروري. شریعت کې کومې پابندي؟ لمونځ کول، اندرکه زکات، احکام، د ټول هدایاتو باندې یقین ساتلو، اعتماد او کوشش کول. دویم نمبر وظیفې دپاره یا د تویز دپاره حلاله روزي ګټل. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې چا په خېټه کې حرام وي او بیا عمل کوي یا قرآن تلاوت کوي نو دلته څه فایده نه ده. نو دغه دپاره حلال رزق کول، ګټل او خوړل دا بهتر شی دی. دریم نمبر د ګناهونو نه اجتناب پکار دی. چې څومره انسان ګناهونه زیات کوي دومره به د تعویض د وظیفه دا کار نه کوي. دغه دپاره ضروري تمام د ګناهونو نه اجتناب کول. چې څومره د انسان د ګناهونو نه اجتناب کوي دومره به انسان چې کوم دی وظیفه کار کوي. نمبر 3 وظیفې یا د عمل لپاره د پړاوېدو دپاره یو سړی یو عمل کوي یا یو تویز کوي دغه دپاره به یو خاص ځای مقرر که انسان وظیفه کوي پکار دا دی موږ لا چې مسجد کې یو وظیفې دپاره مسجد ضروري دی چې الله سره تعلق سي وي. نو یا که کور وي یا یو داسې ځای وي چې هغه محسوس کړی شوي وي، محسوس یې کړی دغه دپاره چې کوم انسان کومه وظیفه کوي هغه دپاره هغه ځای محسوس شوی وي. نمبر 4 پورې وظیفې دپاره وظیفه د پوره کېدو دپاره یو جای نماز. مطلب که یو زنانه په کور کې وظیفه کوي نو په یو ځای کې به دی وظیفه کوي. که یو سړی دی هغه وظیفه کوي نو د دپاره مسجد ضروري دی. مسجد ته به لوړ شي، هلته به دی خپله وظیفه پوره کوي، د الله رب دعا غواړي. 5 نمبر چې کم وخت کې په کم ټایم کې توله کومه وظیفه درکړې. مطلب که یو سړي له صبح کې وظیفه ورکړې صبح کې ته دا وظیفه کوه، که یو سړي له ورکړې ماښام کې کوه. نو د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې چې کوم فرق دی دا به ته تبدیل کوې نه. مطلب چې د خپل وخت سره چې کوم وخت د تعامل خیلی دی یا د عمل لپاره ضروري دی په یو وخت به یې کوي. هسې نه وي چې د صبحي وله وظیفه هغه د مازدیګر کوي، د مازدیګر وظیفه هغه صبحي کوي. نه، د صبحي چې کومه وظیفه په صبحي کې به کوي، مازدیګر کې چې کومه وظیفه مازدیګر کې به کوي، که د تهجدو په ټایم کې وه تهجدو کې به کوي. نمبر 6 دوران عمل کې د چمړې والا شی نه استعمال نه پرهیز کوي. چونکې دا په شریعت کې حرام نه دي چې سړی وایي چې حرام دي، خو د وظیفې د کمزورتیا دپاره یو سبب شته. چې کوم انسان وظیفه کوي یا یو تویز دپاره دغو دپاره دوران دغه شیانو نه پرهیز کوه چې حیوانات اجزاونه سړي جوړ کړي. یو خو هغه وي چې مثال کې چې زیاتره هغه استعمال شوی وي او پریکټیکل شوی وي نو هغه بیا وجود نه لري. نمبر 7 نمبر اگر که شادی‌شده ښځه وي، اگر که شادی‌شده سړی وي نو دغه عمل دوران کې د وظیفې په دوران کې به هم بسترې نه اجتناب کوي. ځکه چې دا ضروري خبره نه ده سړی کفر ته پرې نه اوسي. نو دې نه که سړي وکړه نو په دوران عمل باندې اثر ورځوي. انسان سوچ چې کوم فکر دی هغه نیګیټیو ته درومي، یو کمزوري سوچ ته درومي. نو دغې د وجې نه چې داسې ټایم کې د ذهن او سوچ فکر او زړه د الله سره تعلق ساتي نو بیا دا وظیفه د عمل بهترین کار کوي. نمبر 8 دغه 8 نمبر کې دا خبره لیکلې ده چې شادی‌شده ښځه عمل تویز دپاره کوي یا وظیفه کوي نو هغې د ضروري خبره دا ده چې دی چې وکړي دا نه اجتناب وکړي. 9 نمبر کې چې څومره ورځې وظیفه یا عمل وي، مطلب 1 میاشت وي، 2 میاشت وي، 3 میاشتې وي، په دغو میاشتو کې په دغه ټایم کې به دی د دروغو نه داسې پرهیز کوي لکه سړی تېر وي، بیمار د خپلو اعضاو نه پرهیز کوي. مطلب د انسان د وظیفې په دوران کې کله دروغ وایي نو د دروغو د وجې نه د ده کرام کاتبین چې کومې فرشتې دي او د ده د خولې نه یو بدبو خېږي، هغې د وجې نه چې کومه وظیفه دی کوي نو هغه کې اثر بالکل نه غورځي. نمبر 10 دوران عمل کې یا وظیفه کې
هر قسم جګړې نه په اجتناب وکړئ. هر قسم مطلب یو په تیز خبرې کول دا هم جګړه ده. د سړي سره جګړه کول، لوس اچول دا هم جګړه ده، او د چا سره بد اخلاقي کول دا هم جګړه ده. دا دوه قسمه جګړه ده، خو دغو دواړو نه اجتناب وکول. د دغو نه اجتناب ځکه ضروري دی چې انسان په دا ټیم کې غوسهناک شي، غوسه شي، جګړه وکړي، نو په دا ټیم کې انسان چې کم عمل کوي، کم وظیفه شروع کړي وي، نو په دې باندې لوی اثر ورځي. دغه دپاره باید اجتناب کوي. نمبر 11 په 11 کې دا خبره ده چې د څومره هدایت ذکر شول په دغو باندې چې کول نظرثاني کول. دا چې 10 نمبر کم ذکر شول په دغو کې کتو چیرته یو هدایت باندې عمل ونه کړلو نو تو وظیفې ته اثر ورزیدای شي، کیدای شي کار ونه کړي. صحیح ده. نو دغه وجه نه دا به انسان مقصد ګرځي چې زه په دغه شي کې الله مو کامیاب کړي، لیکن یې د پر خپل اصول نه هېروي. نمبر 12 مدرجه بالا چې څومره هدایت مو ذکر کړ هغه وظیفې دپاره ان شاء الله انسان به کامیابیږي. انسان به پورا کامیابیږي چې د اصولو موافق د عمل کوي. نو که کامیاب شلو خو بهتره ده، خو که کامیاب نشلو 13 نمبر کې دا خبره ده چې د تمام هدایت باوجود دا خبره نه ده چې انسان یو وظیفه کار کوي یا وی نه کوي. الله باندې اعتماد وکړ. زموږ مین مقصد دا دی چې په وظیفه کې یا په عمل کې په وظیفه کولو کې د الله یادګارنه مونږ ته راشي، په الله باندې مونږ اعتماد موجود وي، الله باندې مونږ اعتماد او یقین موجود وي چې دا کار مونږ الله کوي. تویز یې نشي کولی، عمل یې نشي کولی، خو صرف دا د دغې دپاره وي چې الله ته یوه وسیله ده او الله سره به تعلق جوړول دي. چې الله سره د کله تعلق سوا شولو نو بیا به تو خبره اوري، او چې کله تو خبره اوري نو تو حاجت پوره کېږي. چې تو حاجت پوره شي ته به کامیاب وي. 14 نمبر کې دا خبره ده اگر که یو انسان په د ټولو هدایتو باندې چې وکړلو عمل وکړلو خو بیا دی کامیاب نشو، په دغو دا به ضروري خبره دی چې په دا 14 کې یو نه یو کې یا پرېښی دی یا نه یو چې کم نه دی کمزوری کړی دی. دا دی به خامخا که چیرې انسان په د 14 اصولو باندې عمل وکړي الله پاک دې د محنت نه ضایع کوي، ده ته به هغه کامیابي الله پاک خامخا ورکوي. نو انشاءالله العزیز اعتماد جوړ کړئ په الله باندې، الله باندې یقین جوړ کړئ. الله دې موږ ټولو له د نیکو هدایت وکړي، الله دې موږ ټول چې کوم دی جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب کړي، او څومره مشکلات یا ټول الله حل وفرمایي. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته مزید یو څو هدایت هغه ذکر کوم، او بیا به انشاءالله هغه وظایف چې کوم وظایفو خلکو له کار کړی دی هغه موږ جمع کړي دي، هغه به تاسو ته یو در کوو. انشاءالله هغه باندې پوره اعتماد سره اوسېږئ، او اعتماد سره به انشاءالله الله دې تاسو هغه حاجتونه پوره